یو ورځ نیمه خو سړی کپړې وینځي خیر دی، خو دا تاسو په روټین کې د دې ټولو ماشومانو یا د دې ماشومانو کپړې وینځي؟ دا چې په هفته کې مونږ 2 پیرې وینځو، واړه دا بیا څخه کېږي که نه، نو یو د 9 ورځو موږ مقرره کړې ده او یو د جمعې ورځو. نه یا د جمعې په ورځ ورته محتمم صاحب په خپله ناشي بله دا زه بل چېرته نه ځم، دا هم د دو سره یم، دا ورځ زه بل چېرته هېڅ کله غم خادم نه کوم، دا ما دو ته ایستي او دو سره یم او بالکل بار ته نه ځم. او بل دا ده چې دا ستا دا خبره چې دا ته څنګه دا کار کې، او دا زما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو دا څنګه. بل ورځ چې ما دا یو 50 جوړې به وې د هلکانو ته مې هلکه نن هم ډېرې کړې، 50 جوړې به وې د طالبانو خاندل را سره هم دا ماشومان دي که نه، خو دا اوس دا طاقت نه دی، دا الله ورکړي. کنې زما په دې وجود کې اوس دونه طاقت نشته، خو چې ورته کښېنم هغه 50 جوړې زه وینځم، هغه 60 وینځم او په لږ ساعت کې زه د الله مدني نه م زر زر صفا کېږم. دوی لمبوي هم تاسو دا ډېر بالکل دا ټول ښه ښکلي لمبو مام او ښه جامې او ښه هر سره. بعضې به هسې ماشومان دي، ماشومان خو پکې ګنم کوي که نه، نو یو پکې نو هغه ما ویل لکه بس ټیک شو دا مال راوړی دغه دا به زو دا کار زما دی چې دا به زه وینځم، مې د نه قلار شي دا ماشوم و که نه. زموږ سره دغه شان ماشومان هم شته، میچایزې وکړي الحمدلله، بس دا الله پاک د سړي نه یو کار اخلي. نو یو تپوس کوم چې لنډ جواب راکړې، زړه خو به دې سم ډېر مطمئن یې که نه، خوشحاله به یې په سکون کې به یې؟ یاره زه به راته داسې ویم چې زه ویم چې خدای پاکه زما دا عمر ډېر کړه، دا دې 1000 کاله شي، لکه دومره زه خوشحاله دومره په سکون که نه، چې زه ویم یاره دې ما ته دا وخت خدای پاکه لږ زیات کړه چې دا واړه دي، بس زما هم دغه یو شغل دی، هېڅ شی مې نشته دی. اوس هم زه دلته دو سره پاتې کېږم، هم خپل کور خپل بچیار سره، خو زیات وخت به زما د دو سره زوی چېرته هم نه ځم. چې کله نه یې نو دوی خو به درپسې داسې خفوي لکه یا چې مور نی یا چې پلار. بالکل همدغه شانتي ده، دا ټول دا کلیوال زنګ سره یو څو دی چې ځینو دو زما سره ډېر ښکلې عجیبه پخې دي، تاسو به هغه لږ ویلې زه به ته ویم هلکه کلیوال تاسو وینئ هغه تاسو چې کور ته ځئ زما سره څنګه ستړي مشي کوئ هغه شان وکئ راشئ. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دا د دې کلیوالو زما سره ستړي مشي لکه دا په زما نه داسې رخصتېږي. بس یو اخري تپوس کومه، د دې ماشومانو خو دومره ښکلی ژوند دی، دونه مینه او د میلاو ده، نو سبق به هم ښه ښکلي د دوی رواني که نه؟ سبق جي لکه زه دا خبره هسې لکه ډېره نه شي، خو زه هر چا ته چیلنج ورکوم چې زما د دې بچي سره چا یا سکول وي یا یې مدرسه وي، نو بس زه به جرمانه ورکم. دا به په هر میدان کې کلک ولاړي، دې په مدرسه کې هم تکړه دی، دې په سکول کې هم تکړه دی. ټول هم په مدرسه کې ورته ښه دلته ورته او سکول دی زموږ سره سکول دی، نو دې په سکول کې هم لکه د چا نه به وروسته نه وي. زه خو تاسو حیران کړم جي، والله زه راته حیران یم، زه راته حیران هم یم او زه دې جذباتي کړی م یم مولانا صاحب. نو دا چې تاسو دا بچي واورئ که نه، تاسو به چېرته مونږ راوغواړو، دا یو بچی به واورئ، دله به انګلیش هم ورځي، دله به مونځ هم ورځي، دې به خپل سبق هم وایي، په دې دوو کې به دې بالکل وروسته نه وي.